د ټول نه وړاندې خو موږ نننۍ میټینګ کې د خپل متاثره ضیاء الله سراب سره اظهار همدردي وکړه او تمام سوات جیولر اسوسیشن سره د ملاکنډ ډیویژن ټریډرز فیډریشن مکمل دغه سره همدردي لري په واقعه باندې چې څونه افسوسناکه خبره وشي څونه دردناکه خبره وشي دا کمه ده د عوام سراب دپاره 9 کروړه روپۍ نقصان د هغې برداشت دا زما په خیال چې ډېره ګرانه ده زه چېرته هم جذباتي عمل نه کوم واقعیت کېږي خو دا واقعیت داسې د معمول واقعیت نه دي دا دردناک واقعیت دی افسوسناک واقعیت دی شرمناک واقعیت دی زما دپاره مالي نقصان خو دی خو د ادارو دپاره دا باعث شرم خبره ده چې په سرکاري روډ باندې په ترکولي روډ باندې داسې ډکیتي کېږي او هغه جامه هم هغه د پولیس جامه وي لهذا د ادارو دپاره دا ډبل شرم دی ډبل بېعزتي ده زه فی الحال دا خبره کوم چې جذباتي عمل زما بالکل نه زما په اوږو چې کومه ذمه داري ده دا ډېره لویه ده زه به سنجیدګي بردباري او د دلایلو نه کار اخلم سبا نه بل ورځ به موږ د ادارو سره میلاویږو او زه ادارو ته اډوانس دا خبره کوم چې دا حسب معمول کیس نه ګڼي دا ډېر حساس کیس دی دا ډکیتي دا دې دپاره ریهرسل شوی دی د دې دپاره ښه تجربه کار خلک راغلی نو چې تجربه کار خلک په ټیم کې نه نو دا تجربه کار ډکیتي چې کوم ډکیت نشي نیوی ادارې تمام انټیلیجنس ادارې چې دی ایم آئی آئی ایس آئی آئی بي سپیشل برانچ ڈی ایس بي تمامو ادارو د پولیس د مشترکه کمباین یو ټیم جوړ شي نن جدید دور دی سیسټم چې کوم دی هغه باندې دوی زمانه ښه پوهېږي پکار ده چې په کوم روټ تېر شوي هغه روټ تمامې کیمرې تمام حالات واقعاتو جایزه والي د فرست سټیپ نه د آخر سټیپه پورې لاړ شي زما دا کامل یقین دی که پولیس په ایماندارۍ سچایۍ سره خپل رول ادا کو الله پاک به په موږ رحم کوي دا کامیابۍ ته به رسي خدا نه خواسته زه مطمئن نم بیا جمهوري حق د زما چې زه د دې ظلم خلاف د خپل سراب برادرۍ سره ودرېږم خو زه کوشش دا کوم چې په میز کښېنم خپلې خبرې وکړم دلایلو سره منطق سره خو چې د دې باوجود زه مطمئن نم زه نه غواړم چې د سوات امن برباد شي د امن د بحالۍ دپاره بېتحاشه قربانۍ شوي دي خو که خدا نه خواسته حالات جوکتو دا د معمول کیسې وګڼو ترخاو پالیسي وه زه په دې چل پوهېږم چې زه بیا میدان ته په کم رنګ راشم زه د خپلو تاجرانو بله شپه چې زما په ګرفتارۍ هغو کم د مینې د محبت اظهار کړی دی زه ما کې نوی جوش نوی جذبه نوی محبت پیدا شوی دی زه د هغه ټولو ورونو شکریا ادا کوم چې د شپې په تیاره کې راوتي نشاط چوک کې زما د ګرفتارۍ خلاف د جهتۍ مظاهره کړله ما له ډېر لوی عزت راکړی دی انشاءالله نوي اعظم سره به دې میدان ته دانګم او ډکیت په آخري انجام ته رسوم انتظامیه د خپلې ذمهدارۍ پوره کړي ادارې د خپلې ذمهدارۍ پوره کړي زما روزګار محفوظ نه دی زما اساسه محفوظ نه ده زما جان محفوظ نه دی زما مال محفوظ نه دی زما امن نشته لهذا داسې نه ښکاري چې دلته ریاست شته تاسو وګورئ 40 کاله په افغانستان کې بارود ورېدلي دي 40 کاله هلته رشین هلته نیټو چې کومه بربادي کړله د هغې نه پس تاسو وګورئ هلته امن بحال شو هلته د صحت سهولت شته د تعلیم شته انصاف شته چینی ارزانه ده غوړي ارزان دي پټرول ارزان دی ډالر ارزان دی وجه د هغې بنیادي دا ده چې زموږ د سټیټ واکداران د یو مسلمان په حیثیت خپلې ذمهدارۍ نه پوره کوي او د وطن د سټیټ د واکدارانو په حیثیت خپلې ذمهدارۍ نه پوره کوي زه وایم چې دا کم واقعیت شوي دي دا د موږ دپاره باعث تاوان د ادارو دپاره باعث شرم ده پکار دا ده چې تمام کارونه ترک کړي او ادارې تمامه توجه د ډکیتۍ له ورکړي که نه مجبورن زه به میدان ته راځم او بیا به امن ته نقصان رسي امن به بربادېږي او بعضې قوتونه غواړي دا چې پولیس او عوام دې وجنګېږي دا زه انډرکاټ راوستر غواړم چې بعضې قوتونه غواړي دا چې پولیس او تاجران دې وجنګېږي زه به بھرپور کوشش کوم چې د جنګ نه بغیر خو که خدا نه خواسته انجام ریزلټ نتیجه زیرو وه زه به خپلې ذمهدارۍ پوره کوم او زه پوهېږم چې زه خپلې ذمهدارۍ په کم انداز او په کم رول پوره کولی شم ډېره مهرباني